سلامونه ملګرو، دا ویډیو به مې لږه اوږدیږي خو لازمي وګورئ او ضروري واورئ. نن چې په باجوړ کې، په سوات کې، په بونیر کې کومه سیلابي لهر تیر شو، کومه د الله تعالی په عذابونو باندې زمونږ پښتونخوا اخته ده، نو د دې وجه دا ده چې د انتهایی ظلم چې کوم دی دا په عروج باندې روان دی او مونږه په خاموشه یو. مونږ په ځان خاموشه کړی دی. زه ستا په تمه ناست یم او ته زما په تمه باندې ناست یې. اول ته پکې د بره یوه دا خبره راشي چې سیاسي مشر دلته په سټیج باندې قرآن او قسم خوري، بیا هلته ځي په سرکاري خلکو ته سرکونډۍ اړوي او هغه خو هم الله تعالی غر کړي دي. د الله تعالی په لوی عذاب دی چې نه حرامه پیژني، نه حلاله پیژني، نه چې کوم دی مسلمانی پیژني، نه د مسلمانۍ نه او د انسانیت نه خبر خلک دی، خو صرف د خپلو پیسو د مفادو لپاره قرآنونه کوي او د هغه قرآنونو بدل الله تعالی زمونږ د غریبانو نه وباسي. چې ورانه خدای خو پکې بیا وای په وچو کې لامده سوځي، نو بیا په دغه د لګانو کې مونږ هم وسوځو. نو چې څومره پښتانه الله تعالی ته سجده شي، د خدای نه ویریږئ، د ظالم خلاف غواز پورته کوي، د ظالم خلاف پورته شي. یو را پکې الله تعالی په داسې عذاب اخته کړي یو چې زیناګانې دي، ګمراهیانې دي، کفر دی، د خدای نه یره نشته. زه ستا نه یریږم او ته زما نه یریږې او منځ کې م خپله خورغودي مرغودي چالو کړې ده. څوک په هلکانو باندې اړم دی، څوک په اجړاګانو باندې اړم دی، څوک په ښځو باندې اړم دی، خپله او پردی پکې نشته، خو یو درس غوبل جوړ دی، هواره هواري ده. بل هغه سودخواره خلک چا چې دا ګیرې پرېښې دي او دا په کولونه او شملې لګولې دي، دا عذاب ستاسو په وجې زمونږ په مونږ باندې راغی. تاسو چې کوم دی دلته سودخورو، سود کې سود د الله تعالی سره مخامخ لانجه ده او موږ د خدای سره مشت ګریوان یو. الله تعالی په موږ باندې عذابونه نه راولي، بل د دې بېوسو خلکو، دا کوم بېوسه خلک چې در په در د خویندې میندې ناستې دي، بېکوره دماکو ډزو وهلي غمزپلي خلک، د دې خلکو ازار راپسې دی. سیلابونه میلابونه نشته، خو صرف الله تعالی راته ښیي چې انسانه پوه شه زما پکړ چې کوم دی ډېر سخت دی. خو انسان خو چې کوم دی په خپله عیش معاش کې مصروفه دی. څوک وایي چې زما ښه ټیک ټاک وی او ښه مشهور وی، څوک وایي چې زما څخه ښه گاړه وی او ښه فحاشي وی او جینکۍ وی، ولکان وی او چاس وی او شراب وی، ظلم او جبر وی. خدای زمونږ نه هېر شوی دی. خدای ته نږدې شئ، خدای ته. تاسو صرف په نامه جامه باندې خدای یادوئ، نور قسم په خدای که یو سړی هم د الله تعالی نه یریږي، نعوذ بالله یو سړی هم د مسلمانۍ نه خبرې. تاسو یو څوک هم د خدای نه یریږئ. ظالمانو د خدای د قهر نه ویریږئ، د خدای د عذاب نه ویریږئ. پوره دنیا کم طرف باندې روانه ده، موږ به کم طرف روان یو. الله تعالی به موږ باندې عذابونه نه راولي، موږ به د عذابونو د قهر نه ښکار کېږو. پرون چې دا کم 14 اګست په پاکستان کې شوی دی، وخورئ قسمونه چې څومره زیناګانې به پکې شوي، څومره فحاشیانې پکې وشوې، زنا پکې په عروج باندې روانه د پاکستان کې پروموټ کېږي. پښتانه خو نیکعمله خلک دی، په دې به عذاب نه راځي. عذاب خو الله تعالی په ګمراه خلکو نه راولي. عذاب الله تعالی امتحانات الله تعالی په دیندار خلکو باندې راولي. نن څومره دیندار او څومره بېوسه خلک پکې غرق شو. بېلمازه خو الله تعالی هېڅ هم نه کوي. بېلمازه مخلوقه تاسو ته توجه یم، تاسو ته متوجه یم، د الله تعالی نه ویریږئ. خدای له به څه جواب ورکوئ؟